اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو مې جمشید یم وختي زه په اکوړه خټک کې موجودم نو ما وی راشه د اشیاء خرد او نور سيزونو معلوماتو کا چې آیا څومره ګران شوي نو زه لاړم سسته بازار ته په اکوړه خټک کې چې کم سسته بازار لګي د احمد علي ډاکټر لارې سره نو چې هلته ما وکتل تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري هم چې هلته ما وکتل نو سسته بازار وونه او یو سړي لګولي خو صرف خالی کریټونه خالی هر څه خالی پراته هیڅ هم نو تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري هم ما معلومات وکړو نو ما ته څه وویل چې یار دا پیره پته نه لګي چې سسته بازار شته که نشته کیدای شي دا پیره سسته بازار نه وي بل یو کس ته معلومات وکړو نو هغه ما ته وویل چې دا پیره سسته بازار نشته دی نو زه حکومت وقت نه دغه مطالبه کوم چې دا کال خو انتهایی مهنګایي ده هر یو سیز چې کوم دی نو یو په ډبل ریټ دی بلکې یو په تریبل دی نو چې په دې کې مهنګایي کې تاسو سسته بازار نه لګوئ نو بیا به کله لګوئ نو زمونږ چې کوم دی د حکومت وقت نه دغه مطالبه را چې مهرباني وکړي چې سسته بازار په کوډي کې داسې نورو ښارونو کې چې کوم دی نو سسته بازار ولګوئ چې کم سے کم د غریبو خلکو ته ریلیف ملو شي څنګه چې د ګورنمنت اف پاکستان یو اعلان کړی چې موږ به فری آټه ورکو یعنی بالکل مفت آټه ورکو سویم چې یاره کم مالدار خلک دی نو هغوی ته به دا میلاویږي او د غریبانو ته به نه میلاویږي ځکه چې ما ډېرو خلکو نه شناختي کارډونه راواغېستل ما چک کړل نو په هغې کې ډېر غریبانه خلک هم ما وکتل چې هغه نااهل نو زه دا ویم دعوې سره دا خبرې کوم چې په دې کې کوم داسې خلک چې هغه ښه مالداره دي وایي ته وړو تیله اخیستل څه مشکل کار نه دی هغوی ته به دا فري میلاویږي او چې کوم غریبانه دي هغې ته به نه میلاویږي نو زه دغه یو ریکویسټ کوم د حکومت ته چې مهرباني وکړئ چې فري آټه مه ورکوئ چې کوم په دوکان کې کوم اوړه میلاویږي هغه ارزان کوي چې هر سړی ښه په اسانۍ سره اخیستی شي چې هر سړی تلی شي او دغه اوړو نه چې کوم دی نو فایده حاصلولی شي د ویډیو کتل ډېره مهرباني امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ